الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو پته ده سیالکوټ کې واقعه راغله او انویسټیګیشن روان دی چې څه مسله ده کنه. پاکستان علماء هم د هغې دغه وکړو مذمت یې وکړو چې یاره دا بد کار شوی دی که نه. نو د دې په دغه باندې یو څو خبرې وکړو. په پاکستان کې چې کله ګستاخي وشي باید د پاکستان قانون دا دی چې یاره هغې ته به سزا ورکړل شي زر تر زر. د اوسه پورې تاسو وګورئ پاکستان چې ازاد شوی دی او دغه شوی دی چا چې ګستاخي کړې ده چا د اوسه پورې زموږ عدالت هغې ته سزا نه ده ورکړې. که سزاګانې ورکړل شوې وې نو اوسه پورې به دا حالات به نه راغلی. ځکه چې هر چا ته پته ده چې بس راځه دغه کوه ګستاخي کوه او بس دغه کوه د عدالت ته ځه او عدالت ورته ضمانتونه ورکړي. څنګه چې آی سی یوه ښځه وه هغې له یې ورکړو. څنګه چې دا بل په دې پېښور کې هغه قادیانۍ دغه کړو 2 کاله دې دغه چلېدو نو د هغه چا نه ورکول عدالت دا ریسپانس به یې کړو نه. ځکه چې زموږ عدالتي سیسټم ډېر کمزور دی. که تاسو وګورئ بل نواز شریف د دې عدالت ولې سزا هم ورکړې ده. بیا په 50 روپۍ پرېښود په 50 روپۍ په سټامپ باندې بهر ملک ته پرېښودی دی او بیا یې زموږ که د دونه موږ د معززه اداره وایي زموږ چیف جسټس راځي او هغې د هغه تقریر ته کښېني یو د که دې عدالت دا نه اهله کړی بل چا نه دی نه اهله کړی. ښه چې دونه اهله کړی دی او بیا د نااهله سړي ته دغه ته کښېني نو دې زموږ دا عدالت دی که دا نه اوسي دې خو موږ په حساب باندې نه پوهېږو چې ته هم تا نه اهله کړی دی او ته ورته بیا کښېني نو هغه به د زموږ د ناموس رسالت او د دغه په دغه باندې څنګه فیصلې وکړي چې یو سړی د غل وجې او دا غل دی او دا ما نه اهله کړو او بیا د هغه تقریر ته هم کښېني چې یاره به دا ټیک ټاک خبرې کوي. نو ما مخکې په دې باندې ډېرې خبرې کړي چې د انصاف په کوڅې باندې علما کېنول کېدل. اوس چې کومه دا واقعه راغله د سیالکوټ ده دوی به د کمیشن جوړوي دغه به راوباسي انویسټیګیشن به کېږي. په کار ده چې په دې کې علما کېږي. پاکستان کې چې کوم غټ علما دي د هغو دې په کمیشن کې د هغو خامخا یو 15 علما دي وایي زموږ چې یاره وایي دوی دې پکې ناستې لازم چې دننه څه واقع شوې ده چې مونږ ته هم پته ولګي. هسې نه چې دوی پولیسو ته او دغه ته حواله کړي نو زموږ خو تاسو ته پته ده چې یاره زموږ پولیس سیسټم څنګه دی او نورې ادارې څنګه دي. هر څه چې زموږ عدالتي سیسټم همداسې دی نورې ادارې به زموږ څنګه دي تباه او بربادي دي. بل تاسو وګورئ په تیمرګره کې څنګه زموږ نه دلته دا موږ له انصاف راکړي ای سی صاحب او د خپلې نوکرې څخه هغه دغه وکړه د هغه بېعزتي وکړه او دغه یې وکړه نو بهی دې شی دی چې عدالتي سیسټم زموږ مکمل فیل شوی دی. دا نه په حد نبوت په دغه کې که چا ګستاخي وکړه دا نه هغې له سزا ورکولی شي نه دا ورکولی شي. زه بیا هم دا خبره کوم چې د انصاف چې کومه کوڅې ده په دې باندې علما کېنول پکار دي. او اوس چې کومه واقعه وشوله سیالکوټ چې په دې کې خامخا د علما یو غټ کمیشن چې په دې کمیشن کې خامخا علما وایي چې که د علما په دې کې نه وي دوی به هېڅ په رپورټ نه راوځي. ځکه چې دا خبره به یو تر بس ده به شي که په دې کې علما وایي نو صحیح انویسټیګیشن به وشي هر څه به وشي ګناه چاته ده. او که داسې هسې په اوبو کې خبره بوتله هلته سریلنکا به دا ورسه کوي ځکه چې سریلنکا او زموږ سره ډېر نږدې دغه دي تعلقات دي غټه مسله هلته هغې هغو جوړه کړې ده. نو چې علما پکې وایي نو قوم ته هم پته ولګي هر څه ته هم پته ولګي. بس دا زما یو څو خبرې وې.